سلامونه ملګرو. سهیل تنویر د پاکستان سابقه فاست بالر د لاهور قلندر په منیجمنت باندې سخت تنقید کړی دی. تنقید په دې خبره کړی دی، تاسو له یاد شئ چې کله د لاهور قلندر پېښور زلمي سره میچ نو آصف علي اوپننګ ته راوتلی نو په دې خبره باندې سهیل تنویر د لاهور قلندر په منیجمنت باندې غټ تنقید کړی دی او د آصف علي اوپننګ حوالې سره شاهین افریدي څه بیان جاری کړی دی، سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. هغې نه پس په تاسو کمنټ کوئ چې آیا آصف علي یو اوپنر بیټسمین دی که نه، آیا آصف علي په فیوچر کې یو اوپنر بیټسمین جوړېدی شي که نه. سهیل تنویر د لاهور قلندر په منیجمنت باندې سخت تنقید کړی دی. سهیل تنویر ویلي دی چې د لاهور قلندر په منیجمنت کې داسې کم یو ساينسدان موجود دی چې هغه آصف علي اوپننګ ته راویښ کړلو. آصف علي سره وایي ما یو ځای گیم کړی دی، آصف علي ما ډېر جوخ نه کتلی دی. آصف علي کې د اوپننګ ټیکنیکس او مایند سیټ بیخي شته نه. اوپننګ چې کوم دی په هارډ بال کې دا خپل ټیکنیکس غواړي، دا خپل مایند سیټ غواړي. اوپنر بیټسمین که تاسو ګورئ دی بال صرف په بیټ باندې میډل کوي، دی پاور هیټینګ نه کوي، دی صرف بال لکه انډری رسل شو، آصف علي شو یا داسې نور چې کوم عبدالصمد اوس نوی کلاړي پاک پېښور زلمي سره چې کوم دی یا داسې سوریه کمار شو، دا پاور هیټر بیټسمینان دي، دی د مټ په زور باندې چکه رسوي. او اوپنر بیټسمین چې کوم وي هغه بال صرف میډل کوي، د بیټ په منځ وخی بال بیا خپل رواني بال مزل کوي. او سٹارټ کې چې کوم وي اوپنر بیټسمین د لپاره بال دغه ټایم فرش وي نوی وي نو بال ان سوینګ اوټ سوینګ هم ډېر زیات چانسز وي. نو هر یو کلاډي چې کوم دی هغه اوپنر بیټسمین نشي کېدی. نو په دې خبره باندې سهیل تنویر د لاهور قلندر په منیجمنت باندې غټ تنقید کړی دی چې لاهور قلندر په منیجمنت کې لکه داسې څوک پوهه نشته چې آصف علي اوپننګ ته راویښ کړو، چې دغه فیصله بالکل غلطه ده. آصف علي یو اوپنر بیټسمین نشي کېدی، هغه پاور هیټر دی، هغه باندې به ته یا میچ فینش کې یا به میډل آرډر کې راوباسي، هغه یا فینشر به ته استعمالوي یا به په میډل آرډر کې راوباسي، هغه اوپنر بیټسمین دی نه. خو شاهین افریدي د حوالې سره ویلي هغه نه هم بیا میچ نه پس انټرویو کې پوښتنه وشوه چې آصف علي مو اوپننګ ته ولې راویښ کړم. نو شاهین افریدي ویلي چې آصف علي په ډومیسټک کرکټ کې اوپننګ کړی دی نو موږ ځکه اوپنر راویښ کړو. نو په ډومیسټک کرکټ کې خو آصف علي اوپننګ نه دی کړی، ایز ا اوپنر بیټسمین آصف علي اړو چرته بیټینګ نه دی کړی په ډومیسټک کې په هارډ بال باندې. که چرته په ټیپ بال باندې اوپننګ کړی وي نو په ټیپ بال باندې خو محمد عامر هم اوپننګ کړی دی. محمد عامر میچز هم موږ په ټیپ بال کتلي چې هغه هم اوپننګ کړی. یو هارډ بال کلاړي او ښه بیټسمین ټیپ بال او هارډ بال کې د ځمکې اسمان فرق وي. ټیپ بال او هارډ بال گیم کې د ځمکې اسمان فرق وي. هغې کې ډېر غټ مطلب ډېر حیدر علي تاسو ګورئ، حیدر علي خو خیر اوپننګ کولم شو، حیدر علي هم د ټیپ بال ډېر زیات میچز کړي دي. مخکې چې کله د پاکستان ټیم نه ډراپ شو نو د هغه د ټیپ بال میچز ډېر زیات راتلل، به په فیسبوک موږ هم مخکې راتلل. خیر اوس شاهین افریدي چې کوم سټیټمنټ جاری کړی دی حوالې سره تاسو وایي او سهیل تنویر چې کومه خبره کړې زه خو ورسره بالکل اګري کېږم. سهیل تنویر یو سینیر کلاډي دی، هغه ایکسپیرینس شته په کرکټ کې، یو بالر هم دی، آل راونډر تیر شوی دی، بیټینګ هم کولی به شو، بالینګ هم کولی شو. نو هغه چې څه کومه خبره کوي نو هغه په ایکسپیریمنس په بیس باندې کوي. نو هغه له پته چې دا کلاډي اوپنر دی یا نه دی، ایز اوپنر دی ته یوټیلایز کولی شي که نه. اوپنر د هارډ بال یو خپل اوپنر وي، هغه کې پروفیشنل اوپنر چې کوم وي هغه کې دغه ګټس الله پاک ورچولي. یو اوپنر چې کوم دی هغه ته میډل آرډر کې نشي استعمالولی او یو د میډل آرډر بیټسمین یا یو فینیشر چې کوم دی ته اوپنر نشي یوز کولی، هغه رنګ پرفارمنس تاله نشي ورکولی. خیر دې حوالې سره تاسو سره لرئ کمنټ لازمي وکړئ.